الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زما عزتمندو نن به د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر باندې وته نو دا به خوښوله چې د ورځې روان شي په سفر باندې او خاص کر د زیارت د ورځې انتخاب دا به کو. نبی صلی الله علیه وسلم به یوازې د سفر نه منع کوله چې د شپې به انسان یوازې سفر نه کوي او مسافرو ته به دا حکم کو چې 3 کسان په سفر باندې ځي نو خامخا یو تن د خپل ځان لپاره امیر مقرر کړي. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې کېناست نو کبر 3 کرته به الله اکبر ویلي. دا غینه پس به بیا دا دعا ویل چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دا غینه پس به بیا دا دعا ویله چې اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم صحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم بیا د سفر نه واپس راته نو دغه دعا به ویل او د هغې اخره کې بیا ورسره دا الفاظ زیاتي کړل چې آیبون تایبون عابدون لربنا حامدون. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر باندې په اوچته ډیری باندې ورخته نو الله اکبر به ویلی او کله به چې ښکته کوزېده نو بیا به سبحان الله ویلی. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې یو سړی په سفر باندې رخصته نو دی ورته وصیت کړو چې اوصیک بتقوى الله والتکبیر علی کل شرف چې زه تا ته وصیت کوم په تقوا د الله باندې په سفر کې او هر اوچت ځای باندې چې خیږي نو الله اکبر وایه. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر باندې تللی او هلته کې به صبح صادق د سبا راختل ولیدل نو دا دعا به ویله چې سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافزل علينا عائذا بالله من النار. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله یو څوک په سفر باندې رخصتو نو دا دعا به ورته ویله چې استودع الله دینتک وامانتک وخواتیم عملک. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په یو ځای کې راکوز شو دمه به کولو د سفر په دوران کې نو دا دعا به ویل چې اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق. او فرمایلی دي چې کله انسان دا دعا ووایي نو فانه لا یضره شیء حتی یرتحل منه. په دغه ځای کې به هیڅ یو ضرري څیز دله ضرر ورنه کړي تر څو پورې چې دې ځای نه روان شوي نه یو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سړی په سفر باندې تلي اذا قضا نحمته من سفره او د خپل سفر نه خپل حاجت پوره کړي نو بیا د په تلوار باندې خپل اهل ته راواپس شي. نبی صلی الله علیه وسلم زنانه د یوازې سفر نه منع کړې ده چې د محرم د بغیر به تر یو بری د پورې هم سفر نه کوي. یو بری چې کوم دی نو دا تقریبا 12 میله راځي مګر چې د دې سره مسافر خپل محرم دا موجود وي. نبی صلی الله علیه وسلم به منع کوله چې قرآن به دشمن ځمکې ته نه وړی اسنه دشمن چې کوم دی ستاسو نه دا مصحف واخلي او بیا د هغې به حرمتي ونه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم به منع کوله چې مسلمان سړی به د مشرکانو په منځ کې نه اوسېږي. کله چې قادر په هجرت باندې نو هجرت به کوي. فرمایلی دي چې انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین. زه بری یم د هغه مسلمان نه چې هغه د مشرکانو په منځ کې اوسېږي. نبی صلی الله علیه وسلم سفرونه دا 4 قسمه سفرونه یو سفر للهجره د هجرت د لپاره نبی علیه السلام سفر کړی دی. دغه شانتې سفر للجهاد د جهاد د لپاره نبی صلی الله علیه وسلم سفر کړی دی او د جهاد د لپاره سفرونه د نبی علیه السلام دا ډیرو. او سفر للعمره و سفر للحج د عمرې د لپاره او د حج د لپاره نبی صلی الله علیه وسلم سفرونه کړي. په سفر کې د مونځ نبی علیه السلام به قصر کو کوم چې 4 رکعاتیز مونځ دی دا به 2 رکعاته کو او د سفر په دوران کې به نبی علیه السلام سنن رواتب دا نه کول صرف وتر به کول او د سحر 2 رکعاته سنت به کول. د امت د لپاره نبی علیه السلام د قصر سفر معین حد نه دی مقرر کړی چې دومره وخت کې به چې کم دی نو چې څومره انسان سفر کوي د دې په مقدار باندې چې انسان دومره سفر کوي نو دې کې به بیا قصر او روژه ماتي. علما فرمایي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې په عرب کې انسان ته مسافر ویلی شي نو در پر بیا قصر او افطار جایز دی.
او بعضو د هغې دپاره څه حد مقرر کړی دی لکه 140 کیلومتره خواوشه. خو به هر حال د نبی صلی الله علیه وسلم نه تحدید د مسافې دا نه دی نقل. نبی صلی الله علیه وسلم به چې په سفر باندې ته او کله به دا سفر د ماسپښین د مونځ نه مخکې شروع کړی نو بیا به د ماسپښین دا مونځ را رستو کو د مازدیګر مونځ سره به ادا کو. د ماسپښین په آخر وخت کې او د مازدیګر مونځ به د مازدیګر په اول وخت کې وکړو. دغه شانتې کله به نبی علیه السلام د ماښام د مونځ نه مخکې روانو په سفر باندې د ماښام مونځ دا بیا رستو کو د ماخوستن مونځ سره به بیا وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې په سفر کې نفلي مونځ کو او د ورځې به هم نفلي مونځ کو، خو په سورلۍ باندې په سفر کې په سورلۍ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نفلي مونځ کول دا ثابت دي. که د سورلۍ مخ دا به هر طرف ته و دومره دا چې د فرض مونځ دپاره بیا د سورلۍ نه راکوزېده. فرض مونځ د نبی صلی الله علیه وسلم نه په سورلۍ باندې دا نه دی ثابت. نبی علیه السلام په رمضان کې سفر کړی دی او صحابو له اختیار ورکړی چې څوک روژه نیسي او که څوک روژه ماتوي. نبی صلی الله علیه وسلم به اکثر چې په سفر باندې ته نو خپو ته به موزې اچولې. نبی علیه السلام منع کړی دا چې یو سړی چې کوم دی نو هغه د سفر نه راشي او خپل کور ته د شپې را داخل شي مگر چې کور ته مخکې نه خبر ورکړي. نبی علیه السلام فرمایل چې لا تصحب الملائکة رفقة فیها کلب ولا جرس. د هغه قافلې سره الله سبحانه وتعالی ملائک نه ملګري کوي په کومه قافله کې چې سپي وي یا پای کې جرس وي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د سفر نه راغی لومبنۍ شروع به د مسجد نه کوله، په مسجد کې به مونځ وکړو، لږ ساعت له ویسار شو بیا به کور ته داخلېده. او نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله څوک د بهر نه د سفر نه راغی او د نبی علیه السلام به وله پاسېده او غاړه به وله ورکړله. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. او کله به چې د خپل قبیلې د خپل خاندان او د کور سړی و نو کله به ښکلو هم. نبی صلی الله علیه وسلم د سفر متعلق دا سنت طریقې وي. وبالله تعالی التوفیق.